هرې څومره لویه ګناه چې انسان کړي الله تبارک وتعالی ورته څه کوي؟ معاف کوي. یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مسجد نبوي ته داخل شو. چې څنګه مسجد نبوي ته راغی، نبي علیه الصلاة والسلام چې ورته وکتل نو د عمر رضی الله تعالی عنه په مخ باندې د ژړا اثر و. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل عمر ولې خفه یې؟ ولې خفه یې؟ جاړې ولې؟ د الله پاک پیغمبره د جومات ته چې رادننه کېدم په دې دروازه کې یو نوجوان ناست دی او داسې جاړي چې د هغه ژړا زه وجړولم. داسې زار او قطار سره جاړي چې د هغه ژړا زه وجړولم. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ښه عمره دا هلک را داخل کړه چې ولې جاړې، زه خو دې تپوس وکړم که نه. نو دا هلک چې را داخل شو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی نوجوانه ولې جاړې، ولې خفه یې، په څه باندې؟ د الله پاکه پیغمبره یو ګناه رانه شوې ده او هغه ګناه مې جوړوي نو، او ګناه مې څه کوي؟ جوړوي نو. ولې نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ولې؟ ځکه ډېره غټه ګناه مې کړې ده، ډېره غټه ګناه مې کړې ده. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ښه وی دا راته ووایه ای هلکه، ای نوجوانه، دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی دا وواړه ځمکې او دا وواړه اسمانونه او دا غر دا لوی دی که ستا ګناه لوی دی؟ هغه نوجوان ورته وایي د الله خوږه پیغمبره د دې مو اسمانونو نه د دې اوو ځمکو نه او د دنیا د دې ټولو غرونو نه زما ګناه غټه ده، د دې نه غټه ده. ښه نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل بیا راته دا ووایه که نه چې د الله تبارک وتعالی کرسي لویه ده که ستا دا ګناه لوی دی چې ته پرې دومره خفه یې؟ د هغې نوجوان ورته وفرمیل زما ګناه لویه ده، د الله رب العزت نو زما ګناه څه ده؟ نعوذ بالله لویه ده. بیا ورته نبي علیه الصلاة والسلام وفرمیل ای نوجوانه دا راته ووایه چې د الله عرش لوی دی که ستا دا ګناه لویه ده؟ هغه نوجوان ورته وایي زما ګناه لویه ده، زما ګناه لویه ده، ما ډېره غټه ګناه کړې که نه. بیا ورته نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل ای هلکه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی ذات لوی دی که ستا ګناه لویه ده؟ وي د الله ذات لوی دی. د الله پیغمبره د الله ذات څه دی؟ لوی دی، د الله ذات لوی دی. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی هغه لوی ذات په ستا دا دومره لویه ګناه معاف کوي. ته ولې دومره ناامیده یې؟ هغه لوی ذات په ستا دا لویه ګناه معاف کوي. هلک د ژړا نه بس کړو، لږ طبیعت یې ښه شو. نبي علیه السلام ښه دا دومره غټه ګناه به م الله معاف کوي؟ او الله تبارک وتعالی به درته دا معاف کړي، خو ای هلکه دا خو راته ووایه چې دا ګناه دې څه کړې ده؟ تا خو راته ووایه که نه چې د الله خوږه پیغمبره ستا د مخ نه ماته حیا راځي، ستا د مخ نه ماته څه راځي؟ حیا راځي، نشم ویلی. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ښه ووایه دا ګناه څه ګناه ده چې ته دومره وایې چې زما دومره ګناه غټه ده، د ځمکې نه غټه ده، د اسمانونو اخر ګناه څه ده؟ د الله خوږه پیغمبره زما کار چې دی که نه د 7 کالو نه زه کفنونه د مړو نه پټوم، زه کفنچور یم. څوک چې مړی ښخ کړي مدینه منوره کې که نه زه به شپې له لاړ شم کفن ترې نه راوپرځمه هغه ترې راپټ کړم مړی بیا پټ کړمه او کفن ځان له د بازار کې خرڅ کړم. دا زما کار دی، کفنونه پټوم د مړو نه. 7 کالو پورې مې دا کار وکړو. د الله پاکه پیغمبره بله شپه لاړمه د انصارو کې یو نوجوانه جینۍ مړه وه، پیغله جینۍ مړه وه. چې هغه خلکو دفن کړه زه پسې شپې له لاړمه او د هغې قبر مې کولاو کړو. چې قبر مې کولاو کړو نو کفن مې ترې راټول کړو. کفن چې مې ترې راټول کړو او را روان شومه نو ډېره پیغله جینۍ وه، ښایسته جینۍ وه، هغه بدن باندې مې سترګې ولګېدې. نو را روان شومه نو شیطان راته وسوسې شروع کړې چې دې سره بدکاري وکړه، دې سره څه وکړه؟ نعوذ بالله بدکاري وکړه. وي د الله خوږه پیغمبره لاړمه د هغې مړې جینۍ سره په قبر کې مې بدکاري وکړه. دا مې وکړو او چې دا مې وکړو چې را روان شومه نو هغې جینۍ راته اواز وکړه، هغې مړې جینۍ راته د قبر نه اواز وکړو چې ای ظالمه، ای فاسقه، د الله نه هم نه یېرېږې؟
د الله نه هم تاله یاره نه درځي، خلک خو دې نه ویني ځه، نو د الله نه هم تاله یاره نه درځي چې زه دې د مړو په ډله کې بې حجابه کړمه او زه به د قیامت په ورځ د الله په دربار کې چې پاسم نو زه په حالت د جنابت کې یم، په ما خو دې غسل واړه. دا تاسو وکړه ظالمه د الله نه یېرېږي چې داسې کارونه کوي. چې د الله پیغمبره اوس یېرېږه ما به الله معاف کړي، دا د کولو ګناه وه. روایت کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام دا مخ مبارک د غصې نه سور شوی چې دا کیسه کوله. دا مخ مبارک د غصې نه سور شو او چې دا کیسه خلاصه کړه نبی علیه السلام پرې ګزار وکړ، ګزار یې کړ وی پاسه بدبخته زما د خوا نه، پاسه بدبخته تاله د مړي نه د هغې قبر نه ویره نه درتلله، هلته تا بدکاري کوله، دومره ته په زړه سخي، پاسه زما د خوا نه او ستا دپاره لایق چې دغه جهنم دی، ستا دپاره اور لایق دی. هلک د ځان خوا نه پاس او دی په جړا روان شو، په جړا روان شو او لاړ یوې صحرا ته او هلته په جړا پرېوته. څلوېښت ورځې شپه ورځ د الله په دربار کې جاري، الله ما معاف که، الله ما معاف که. په دې څلوېښتمه ورځ باندې دعا وغواړي، یا الله که چېرته زما دا دعا تا معاف کړي که نه، د نبي علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام پې خبر که، زما په دې توبه باندې خبر که چې ما دغه توبه قبوله کړې ده، چې زما نه لږ نفرت کم شي. او الله که زما توبه نه قبلوي که نه، زما توبه نه قبلوي نو د اسمان نه اور نه ولېږه او ما پرې وسېځه، خو د اور په جهنم یې مه سېځه. الله چې څه سزا راکوي هغه په دنیا کې راکړه، ما په اور وسېځه خو د جهنم د اور نه مې خلاص که. الله دا دعا یې وغوښتله، دا دعا یې وغوښته. دی کې جبري علیه الصلاة والسلام راغی الله نبي علیه الصلاة والسلام ته، د الله محبوبه الله تبارک وتعالی راولېږلم، زه در باندې هم سلام کوم او الله تبارک وتعالی در باندې هم سلام کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. دا راته ووایي جبریل راغلې څنګه؟ جبریل څنګه راغلی؟ د الله محبوبه الله تبارک وتعالی یو څو تپوسونه ستا نه کړي او جواب یې در نه غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام په یاره کې شو، الله زما نه تپوس کړي جواب یې رانه غواړي. وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما محبوب ته ووایه چې خالق ته یې خو خالق زه یم، د دې مخلوق پیدا کوونکی ته یې خو زه یم. نبی علیه الصلاة والسلام ورته نه زما رب خالق دی، زما رب خالق دی، زه نه یم. کوي زما محبوب ته ووایه چې رازق ته یې خو رازق زه یم. جبریل رازق زما الله دی، زه نه یم. کوي زما محبوب ته ووایه چې توبه قبلونکی ته یې خو زه یم. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل نه توبه قبلونکی زما رب دی، توبه قبلونکی زما رب دی. بیا چې کوم هلک تا رټلی و که نه د هغه توبه ما قبوله کړې ده. الله تبارک وتعالی فرمایي چې کوم نوجوان تا په ګناه رټلی و د هغه توبه ما قبوله کړې ده، ما قبوله کړې ده. الله نبی علیه الصلاة والسلام نه صحابه یې راټول کړو، ماله هغه هلک پیدا کړئ، ماله هغه هلک پیدا کړئ، ماله یې راولئ. هغه نوجوان چې د نبی علیه الصلاة والسلام دربار ته حاضر شو، نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل نوجوان الله ستا توبه قبوله کړه، الله تبارک وتعالی ستا توبه قبوله کړه. الله تبارک وتعالی دومره لوی لوی ګناهونه هم معاف کړ. خو چې کله انسان د زړه د اخلاص څه وباسي، الله تبارک وتعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. و زما محبوبه قل اوایه ای زما محبوبه یا عبادی الذین و زما خوی بندگانو اسرفوا علی انفسهم چې په خپلو ځانو باندې څه کړی دی، ای زما بندگانو ته ووایه. کومو بندگانو ته؟ الله ستا نیکان بندگانو ته نه، نه اسرفوا علی انفسهم چې زما نه باغي ګرځي، زما نه خفه ګرځي، زما نه مرور ګرځي، هغې بندګانو ته ووایه لا تقنطوا من رحمة الله. د الله د رحمت نه مه نه امیده کېږئ، الله د رحمت نه مه نه امیده کېږئ. ولې زما نه نا امیده یې؟ د الله د رحمت نه نا امیدي دا ډېره لویه ګناه. بعضې اوقاتو کې انسان وایي که نه بړه ما الله نه معاف کوي، ما دومره ګناهونه کړي هغې نه معاف کېدو نه وینو. که دا خبره دې وکړه ګوره خپل ایمان به وبایلې، خپل ایمان به څه کړي ښه تا دومره لوی ګناهونه کړي دي، ولې د الله ذات ته نه شي معاف کولی.
نا امیدی خلک نه دا کفر دی هغې نه دا نا امیدي مراد. لا تقنطوا من رحمت الله، د الله د رحمت نه مه نا امیده کیږئ. ان الله یغفر الذنوب جميعا. الله تبارک وتعالی ټول ګناهونه معاف کوي. الله تبارک وتعالی ټول ګناهونه معاف کوي. ټول ګناهونه معاف کوي. حدیث مبارک کې راځي، حدیث قدسی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی الله تبارک وتعالی فرمایي اے بنی آدمه لو بلغت ذنوبک عنان السماء. اے زما بنده ته دومره ګناهونه وکړي چې ستا ګناهونه د اسمان کنارو ته راورسي. ثم استغفرتني غفرت لك. بیا ته زما نه بخښنه غواړې زه به تا ته څه وکړمه؟ اے زما بنده ته دومره ګناه وکړې دومره ګناه وکړې چې ستا ګناه د اسمان کنارو ته راورسي او یو ځل دې راس اوچت کړو او په جړا شوې الله ما معاف کا، الله ما معاف کا. الله تبارک وتعالی فرمایي غفرت لک، دا ګناهونه مې تا ته وبخل او په دې زما پروا نشته. په دې زما پروا نشته. الله دومره مهربان، الله دومره رحمان او رحیم ذات دی. مې چېرته به دا نه وای چېرته به دا نه وای چې زما ګناهونه زیات دي، ما الله نه بخي. ما الله ایمان نوم دی د دوو خبرو. ایمان د څو خبرو نوم دی؟ د دوو خبرو، یره او تمه. چې کله دا دوه خبرې په کم انسان کې وي نو دا کامل مؤمن دی. یره او تمه. او چې په دې کې یوه هم نه وه نو دی د خپل ایمان فکر وکړي. یره او تمه دا دوه خبرې ایمان دی. یره به کوي د الله تبارک وتعالی د عذابونو نه، یره به کوي د الله تبارک وتعالی د عذابونو نه. الله چېرته ما ته عذاب راکړي. الله تبارک وتعالی ډېر لوی ذات دی. زما د امت ګډ عبادت په امت قبول کړي. دا یره به ساتئ ګورې د الله د عذابونو نه به څه کېږي؟ یریږي. او تم به هم ساتي چې نه زما رب ډېر مهربانه ذات، زما رب ډېر رحمان رحیم ذات دی، ډېر کریم ذات دی. ما به الله معاف کوي، نا امیدي به نه کوي. نه به بلکل بې یارې کېږي چې هېڅ نشته دی او نه به بلکل نا امیده کېږي. دې ته څه ویلی شي؟ ایمان ویلی شي. ایمان مجموعه د دې دوو خبرو. نو غرض مې دا کو چې الله تبارک وتعالی په دربار کې نا امیدي نه ده پکار. هر څومره ګناهونه چې د انسان نه شوي دي، هر څومره ګناهونه دي شوي دی راشي او د الله په دربار کې د لاس اوچت کړي، الله ما معاف کا، الله ما معاف کا. حدیث مبارک کې راځي توبه ایستونکی د ګناه نه داسې دی ګویا چې د اړو ګناه کړې نه ده، ګویا چې اړو ګناه یې کړې نه ده. داسې نه الله تبارک وتعالی فرمایي د ګناه نه ورته معاف کو، خیر دی سات په سات به یې ته یادو. نه، الله فرمایي دا ګناه دې د سره کړې نه ده، ما داسې معاف کړې. ستم یو انسان د بوداتوبه پورې لا ځنکدنې نه دی شروع شوی، د ځنکدن غرغره لا نه ده شروع شوي، روح لا مرۍ ته نه دی رارسېدلی. دی څه وایي؟ دی څه وایي؟ دوی الله په خپلو کړو باندې ستومانه، الله ما ته زما ګناهونه معاف کا. چې لا ځنکدن شروع شوی نه دی د ده مخکې نه دی الله په خپلو کړو باندې ستومان یم، الله ما معاف کا. الله فرمایي بنده معاف، بنده معاف مې کړي. دا 70 کاله، دا 80 کاله، دا 100 کاله چې په ګناهونو کې تېر کړي دا درته نه یادوم چې اوس راځي ما ته توبه وباسي. دا درته نه یادوم، نه فیور درته نه درکوم. ما داسې معاف کړی ګوره چې تا دا ګناه د سره کړې ده. هر ټایم د ګناه نه توبه ایستل پکار دی، ځکه چې د مرګ هېڅ پته نه لګي. مونږ وایي سبا به توبه وباسم، سبا به توبه وباسم، په دې کې درست شي مرګ راشي توبې ته هم سم نه شي، توبې ته انسان سم نه شي. نو هر ټایم د الله په دربار کې توبه ایسته پکار دی، هر ټایم الله په دربار کې توبه ایستل پکار دی. او استغفار ډېر وایه، استغفار وایه، روزانه کم از کم 100 فیرې دا وایه استغفر الله، استغفر. اوږد استغفار نشي ویلی، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، دا نشي ویلی که نه. نو صرف زور خو ویلی شي که نه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا د الله نه بخښنه غوښتل دي که نه. خو دې کې یو خبره شرط دی، هغه دا شرط دی چې کوم ګناه دې کړی هغه به فوراً پرې